سر زه ویډیو جوړوم را تفصیل بیانوم بیا پر سوشل میډیا ورکوم ټیک خالد سورانه خو وایي गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मदीन कॉलोनी पश्तो कल्चर डे यानो तैयारियां دا ټیم د وروج دی دا جماعت ششم دی جماعت افتم کلاس بچانو دا شان تیار کړی دی د دې نمایش شروع کړي تو کلچر دی اشتم اشتم طلبه دي هغه دا شان بدل کړي دي دا کراس ته دی پښتو کلچر دی د جماعت نهم طلبه دغه شان پریزنټوي اوس ساعتکۍ بعد مهمان خصوصي راځي باقاعده بیا د دې نمایش افتتاح کیږي پښتو کلچر ډے د جماعت ششم طلبه وو دا شان پریزنټوي کوم ډېر ناوله د څه شان معلومیږي دا خو زما نه ده ما ده بل ولاړ څراغونه دي دا ټوپکان دي مختلف شی دا کاشین دي دا کلیپ خنجر چاقو دا د کشمیانو سنځلي ده دا پریزنټر دی دی په خپل کلچر کې څه هم راوستلی دی او دا غړکه ده نن په میلمنو کې جناب کلیم الله صاحب های سکول ماډل های سکول په شین چې دا ټیم په خاص میلمنو کې دی پښتو کلچر ډے گورنمنٹ ہائی اسکول محمدین کالونی زیر اہتمام د جماعت پنجم اور اول ادنا چې کچی کلاس موږ ورته وایو د هغو کمباینډ سټایل دا دی دا ټیم کشنیانو هم لنګوټې اغوستې دي دا ګور محمد صاحب دی باقاعده یو کشنی تیاری دا د دې مختلف ایټمز دي دا د خاورو څه شان جوړ کړي دي ډېر محنت یې کړی دی اور دا کشنی جوړوي دا کشنی دلته څه انجینې هم دی تیاری کړي دي چې باقاعده پښتو کلچر ډے باندې دی دغه کوي دا تمام انجونې چې دي دا د پښتنو ثقافتي ورثه چې کومه د موږ سره شته دا دی پرزنټ کوي دلته دی یو ناوې جوړه کړې ده ناوې دا د په مابین کې ناوې ناسته ده دا ناوې هغه رنګه ناوې نه ده چې ژاړي اوس
دا بس دی اوریجنل ناوې ده ناوې نه ولاړه وي ولاړه څه دا ناوې ده باقاعده دې له بارات بیا راځي دا خیشانې دي او دا کوربه دی د ګورمنټ های سکول محمدین له طرفه څخه 2023 باندې باقاعده کلچر ډے چې موږ دا خلکو ته دا پیغام ورکو پښتنه قوم ته خاص طور چې کلچر ډے دا نه ده چې خالی موږ لونګوی پر سر کو یا یو صدري واغوندو باقاعده دې مطلب دا دی چې د پښتنو کلچر کړه پښتني صدري نه ده باقاعده موږ باقاعده د هغو زاړه کمشان چې دوی پخوا استعمالول پښتنو موږ هغه شیان پرزنټ کړو رسم و رواج څه ته راځو د دوی اخلاقیات یا د دوی لباس څه ته راځو چې په ژوند کې کم شی استعمالېدی موږ تقریبا د وسه پورې مکمل عکاسي کړې ده خیر واجو کیم فرق دی ډېر مننه الله حافظ Vasco, si te está con